بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتونکو ډاکټر ابرار علی خیل یما او راغلی یما پیښور ته په ناصر باغ روډ باندې چې کومه ایکسلنس اکیډمي ده نو د هغې چې کومه اونر دی نو هغې سره خبرې اترې کوو. سر السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ستاسو مننه او ټولو اورېدونکو ته سلامونه احترامات. سر ستاسو نه زه دغه یو پوښتنه لرم چې تاسو په دغه اکیډمۍ کې چې کوم دی نو کم کورسز ښایې او خپل انټروډکشن هم را سره وکړئ. ډیره مننه. زما نوم سید انور داور دی. زه پی ایچ ډي سکالر یم او په دې وخت کې زه په مارننګ کې په سیول سیکریټریټ پېښور کې ایز ا پبلک ریلیشن افیسر کار کوم او ایوننګ ټایم کې سیکنډ ټایم کې دلته کې مونږ د اکیډمي چې کوم د کولاو کړی ده او د دې اکیډمۍ مقصد دا دی چې اکیډمیانې خو ډېرې زیاتې دي خو زموږ مین فوکس چې دی هغه په کریټیویټي باندې دی چې مونږ داسې ګریجویټس پیدا کو چې هغه مخکې لاړ شي هغه د کاپي پیسټ نه کار نه اخلي او د خپل ځان نه لیکل کولی شي د خپل ځان نه یو آیډیا پیش کولی شي او راټا سیسټم چې کوم دی کریمنګ چې ورته وایي دا مونږ چې دی د دې مونږ ډسکریج کولو کوشش کوو او یو داسې سټوډنټس تیارو چې هغه رول ماډل وي. نو زموږ بالکل چې کم فوکس دی هغه زموږ چې کم ډیفرنس پوس کوو د نورو اکیډمۍ نه هغه بیسیکلی دا هغه دی چې دلته کې چې کم ماشومان راشي چې هغه یو خپل او د شروع ورځې نه فرام د ډے فرست نه هغه یو ځان له یو ټارګیټ کې دی لکه فار ایگزامپل څوک سیول سروسز ته درومي نو هغې ته مونږ سی ایس ایس اورینټډ سټډي ورکو د هغې مایند هغې طرف ته روان کو. کم چې ساینس طرف ته تلل غواړي میډیکل طرف ته انجینرینګ طرف ته نو زموږ سره د سر په شکل کې زموږ ډایرکټر صاحب چې دی چې کومه ده که نه ډېر په ډیکیډز ایکسپیرینس لري نو سر مونږ سره نو هغه چې کوم فیلډ دی په هغې کې ښه مضبوط دی ورسره چې د سره کومه فیکلټي ده هغه موجوده وي دلته کې نو مونږ ټولو پیرنټس ته وایو چې راشئ وګورئ یو ډیمو کلاس والی چې کله تاسو مطمئن یئ سټسفاید یئ هغه نه پس مونږ سره ایډمیشن وکئ او په خپله کېنئ کلاس کې مونږ پیرنټس ته هم وایو چې راشئ مونږ سره کېنئ او ستاسو خپل ماشوم نه هم تپوس وکئ چې کله 100% مطمئن وي نو بیا ایډمیشن وکئ. که مطمئن نه و نو نورو خلکو ته هم ووایئ چې دا هسې ټایم به ضایع شي دلته مه راځئ. نو مونږ ریزلټ اورینټډ کار کوو او انشاءالله چې څوک یو ځل راغلی دي ښه مطمئن او سټسفاید دي. کتونکو ډیره د خوشحالۍ خبره ده چې سید انور داور صاحب چې کوم دی نو دلته په خپله باندې د دې ځای منیجمنټ کوي او باقاعده دوی چې کوم دی نو د ډېره ښه تجربې سره چې کوم دی نو د انګلیش لینګویج چې کوم زده کړي دي نو هغه سټوډنټانو ته یعنې طالب علمانو ته چې کوم دی نو هغه ورښایي. نو دا خو ډیره د خوشحالۍ خبره ده او خصوصا د کمې دلته چې کمې علاقې نږدې دي مثال کے طور پر ریګي ماډل ټاون شولو یا چې کم دی نو پروفیسر کالونی شوله یا ډي ایچ ای شوله یا عسکري فیز 6 مختلف فیزونه دي نو د دغه خلکو دپاره چې کم دی نو دا خو ډېره غټه د خوشخبرۍ خبره ده. د سر نه به زه دغه یوه پوښتنه هم وکړم چې د دوی څنګه چې کم دی نو خیال راغی چې دوی دلته د اکیډمي لانچ کړه. بیسیکلی تاسو ته پته ده چې په ناصر باغ روډ باندې ډېره غټه آبادي ده او ماشاءالله دلته چې کوم ویل اف فیملیز دی هغه اوسېږي لکه تاسو ذکر وکړو ډي ایچ ای شوله آر ایم ټي ریګي ماډل ټاون شو عسکري 6 شولو پولیس کالوني نه دلته مونږ سره پروفیسر ماډل ټاون دی شیخ یاسین دی نو ماشاءالله ټول بشعوره خلک اوسېږي ایجوکیټډ خلک دي خو د دې ځای خلکو ته به ډېر تکلیف و چې دوی به د خپل بچي بوډ ته لیږل یا به یونیورسټي ټاون ته لیږل نو مونږ د سره په مشوره باندې زمونږ تاسو سره په مشوره باندې مونږ یو کېناستو د دې بورډ اف ډایرکټرز او د ډېر وخت نه د سرم دا سوچ و چې دلته د یو اکیډمۍ ضرورت دی او دا اکیډمۍ چې دا به بزنس اورینټډ نه وي چې مونږ محض پیسې وګټو دا کوالټي ایجوکیشن باندې به مونږ فوکس کوو. نو دلته یو خو اکیډمۍ نه وه خلکو ته به اوس چې کمې پیسې به دوی په ټرانسپورټیشن باندې لګېدې او یو ګنټه دوه به هغه ځای کېدلې نو دلته په واکن ډسټنس باندې په ډور سټیپ باندې دوی ته مونږ هغه فیسیلیټیز ورکوو چې هغه په یونیورسټي ټاون کې چې نامي ګرامي اکیډمۍ دی هغې کومه فیکلټي دا په هغې نه مونږ سره ډېره ښه ده او کمپیریټیولي ډېر هارډ ورکینګ او ډېر محنتي سټاف دی.
ډیره مننه کتونکو تاسو ګوره چې د سید انور صاحب چې کومې خبرې اترې دي نو هغه باقاعده ستاسو د وړاندې دي چې دوی کوم فیسلیټیز چې کوم دی نو په دې اکیډمي کې باقاعده د خپل سټوډنټس لپاره ورکوي نو دا ډیره د خوشخبری خبره ده او زه د سید انور صاحب او بیا د طاهر خلیل سره د زړه د کومې نه مننه کوم چې دوی چې کوم دی نو دا دونه ښه اداره په دې علاقې کې لانچ کړه نو د دې ډیره زیاته مننه او امید ساتم ان شاء الله چې د خو شخصونه مشته خلک دي نو زه خبرې کوم زیاتره چې ټول زیاتره دلته پوهان خلک چې کوم دي نو مشته دي او بل که زه دا خبره وکړم چې د کې پی کې مقصد د خیبر پښتونخوا هغه چاڼ شوي خلک چې کوم دي نو دلته خوشه راټول دي هغه خلک چې کوم په تعلیم باندې مین خلک دي تعلیم سره علاقه لرونکي خلک دي نو هغه خلک دلته مشته دي نو د دغه خلکو نظر چې کم دی نو یو ډیر هغه ښه چې کم دی نو هغه مقصد زما هغه اظهار دی چې دوی به چې کم دی نو دا اکیډمي انشاءالله چې کامیابه کړي نو ډیره مننه سره ستاسو ډیره مننه